هلته هم شته دی، په ځینې ځایونو کې دا مسایل هلته کې هم شته دی، خو دا په هغه خلکو کې چې کوم هغه ځای کې خلک ان ایجوکیټډ دي. زه ځکه وایم چې په دې دنیا کې به خپل غم په خپله کې ځان ایجوکیټ کړه چې هغه د ادم ته وروسته نشي پرېښودی. او بله خبره کله چې دوی دا چندریان 2 نه دا فیل شو، هغه تصویران اوس هم پراته دي. ته وګوره دوی چې کوم ساینټسټ فیل شوی او په اربونو روپۍ یې ضایع کړی وي، هغه د پرایم منسټر ته یې غاړه وله ورکړی او شاباسي یې وله ورکړی چې کم از کم ټرای دې وکړه، دا خیر دی. نورې پیسې به راجم وکړو، بیا به میشن وکړو، نو پرابلم. 2 کاله بعد یې وکړو، واپس کامیاب شو. دوی خپل ساینسدانان په اوږو باندې ګرځوي ځکه دې ځای ته راورسېدل. کافران دي، مسلمانان نه دي، خو الله تعالی لحاظ د مهنت کوي. چې څوک مهنت کوي که نه الله تعالی وله دا دنیا ورکوي، د دنیا بادشاهي د هغه، د دنیا امامت د هغه لاس له ځي. اوس که مسلمان یې او که مسلمان نه. دلته کې مونږ د خپل ساینسدان سره څه کړي دي تا ته یاد دي که نه؟ زمونږ ساینټسټ، بهترین ساینټسټ لکه نمبر 1 مثال کے طور پر عبدالقدیر خان، د هغه نه انټرویو وایي، هغه انټرویو ور د سړک په غاړه ناست دي، ورسره په فوټبال باندې ورته وایي تا ته چېرته کې داسې څه کار شته چې ته په هغه باندې افسوس کوې، ریګریټ کوې؟ وایي او څه کار د دې قوم دپاره مې خدمت کړی دی، زه په دې افسوس کوم چې د دې قوم دپاره ما خدمت وکړم. عبدالقدیر خان وایي چې کله وفات شو جنازې له هم څوک نه و راغلي. دا کم زنده‌باد او مرداباد کې چې تاسو نښتې چې زما لیدل او زما لیدل زنده‌باد او د هغه لیدل یو کس دله نه و راغلی. دا ساینټسټ له قدر ورکول دي. او دا زمونږ د زمانو نه چې کله را روان شو که نه، مسلمان هغه وخت کې سوپر پاور و، د سوپر پاور نه اله راوغورځېدو چې دغه قسمه کچره سوچ خلکو کې پیدا شو. د زکریا الرازي سره څه چل کړی و مسلمانانو؟ الرازي چې په میډیسن کې یو نوم و، د امریکا او د یوروپه پورې به خلک د میډیسن د MBBS زده کولو لپاره د ده خواله راتله. الرازي څه چل یې کړی، یو کتاب یې لیکلی و د ریسرچ نه ډک، د هغه وخت چې کوم مسلمان بادشاه او خلیفه خو ورته نشو ویلی، هغه باندې هم ښه نه لګېدو او ځینې فتواباز مولیانو پې فتوا ولګېدل چې دا خو د اسلام خلاف کار کړی دی، د هغوی به ښکاره خبره ده، د هغوی به حکومت ته مسله جوړېده. نو سزا یې ورته څه واوروله؟ خبره ده چې کوم کتاب لیکلی وي دا کتاب به د ده د سر ته دونه پیرې راواچوئ چې یا دا کتاب وشلېږي او یا د ده د اثر مات شي. او هغه کتاب باندې د ده د اثر دونه پیرې وو چې هغه ته برین انجري، برین ټراوما ورته وشو او هغه ړوند شو، په سترګو ړوند شو. خپل ساینسدان دومره قیمتي په سترګو باندې د خلکو ړوند کړی دی مسلمان، ځکه خوار دی. د ابن رشد سره څه چل کړی؟ ابن رشد دومره خواري، دومره کار کول، دومره کتابونه لیکل، هغې وله ټول راغستې او سیزلي وله او د یو جومات مخې ته یې پستانه باندې تړلی و چې په ده باندې څوک هم خلک راځي کچره پرې ورولئ. د یعقوب الکندي سره څه چل کړی؟ یعقوب الکندي هم کار هغوی ټول مکمل سیزلی او یعقوب الکندي او سزای موت یې ورته چونکې ورولی او نو هغه غریب د خپل ځان بچ کولو لپاره تښتېدلی او بیا په آخري عمر کې چې ضعیف او چا لیدلی او چې جومات مخې ته ناست او چندې غوښتلی، سوال یې کو ستا قیمتي سرمایه وایي که نه، هغه خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمراں بن گئے کمینے لوگ. هغه نگینے لوگ سره نه دي، هغه بهترین خلکو سره دا عمل دی مسلمانانو کړی، ځکه سر او تندې نه لګي. خدای پاک ګایډ کوي نه، امامت ولا خدای پاک نه ورکوي. الله تعالی په خپله وایي که ستاسو نه دا کار نه کېږي که نه زه به بل قوم ته دا کار په حواله کړم. بوالي سینا باندې دغه شان د فتوا لګېدلې وه، د مرګ سزا په هغه باندې ختلې وه. نو موږ د خپلو ساینسدانانو سره هغه کارونه کړي دي که نه، هغه سوچ زمونږ اوس هم په ذهنونو کې روان دی. دې نه څه مطلب شو دی وزګار دی او هغه وزګار دی او الله تعالی راکولو والا دی، الله تعالی درکولو والا دی. د الله تعالی ته خبرې اورېدلې په قرآن کې، د هغې نه خو ته خبر نه یې. الله تعالی په قرآن کې وایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله تعالی خپلې لارې د هغه کس لپاره کولاوي چې څوک سټرګل او محنت کوي، چې نیک او دغلته حد په حد در منتظر فرد دی که نه، هغه الله تعالی ریجیکټ کوي. هغه شکوه علامه اقبال لیکلی و که نه چې تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. پر جواب شکوہ کے واپس ہوئی میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آباد تارے ہی، تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ در منتظر فردا. هو زما کعبې نه چې چا سوپر پاور جوړ کړی او که نه بهترینې طریقې سره یې ساتلی و او زما قرآن یې د سینو سره لګولی او په تاخت کې نه په تخت کې کېښودی او د بادشاه په تخت کې پروت و. هغه ستا ابا او اجداد وي، ته څه شی ته خو بس لاس دې په لاس کېښودی چې زه بس الله تعالی به مدد وکړي، الله تعالی به خیر کړي. په یونیورسټیانو او په سکولونو کې نمبر او ډګریانو ته پراته دي او په جوماتونو او په مدرسو کې صرف ثوابونو ته پراته دي. علم په کوم ځای کې دی؟ والله العالم. کم از کم ګوره
تا ته ما وایي زه چې ورته بېګانه شوم که نه په ما باندې د هغو نیزي کېدو په میلیونز آف سبسکرایبرز په یوټیوب باندې میلیونز آف ویوز صرف په یوټیوب باندې هغوی ګین کړل باقي چینل یې خو پرېږده د ټولې دنیا سترګې انډیا ته وې نو ټولې دنیا انډیا وپېژندله چې انډیا ګوره یو کینګ دی الله دې محنت نصیب کړي خو موږ څه هم خپل غم پکار دی که نه موږ لا د بیسک مسایلو نه یو راوچت شوي موږ په زنده‌آباد او مردآباد کې نښتي یو وروسته به څومره په مخکې باندې ځو دا الله تعالی ته پته ده خو تا ته ما ووي که نه چې کم قوم خپل قسمت په خپله نه بدلی که نه الله تعالی د هغې قسمت نه بدلی جزاکم الله خیر